د ښځو خو ځان له ناشنا خپل کتاب دی که د سړو کتاب جدا دی او د ښځو کتاب جدا دی د ښځو په کتاب کې هغه خبرې دي چې هغه نه په قرآن کې شته او نه د پیغمبر په کتاب کې شته. اوس د ښځو په کتاب کې یو خبره دا ده چې وایي د شپې به ځای نه جارو کوي، که د شپې د ځای جارو کوي نیستي راځي. خدای دې بې خو باسه ولې دروغ وایي، د شپې هم جارو کولی شي او دروغ دی. وی د جمعې په ورځ جامې مینځه ګورئ نیستي راځي. زمونږ طالبان خو ټول د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ جامې اینځي او وی چې مړی وشي نو چې کم ځای ولمبی نو څلوېښت ورځې بال ته ډیوه بلی. هلکه ولې؟ وی دا د مړی روح دلته راځي چې رڼا یې وته نو مې په لاره مو ته د بلپونو لړۍ خوره که که نه هسې نه په دې لاره په تیاره کې داسې روک نه شي چې د بل چا کور ته دننه نه شي. دا د ښځو خپلې قصې دا رواجونه به نه کوې. یو علاقه کې راته چا وی چې دلته مړی وشي او لمبولو لیوالي نو خلک کباب خوري. مې دا لا ښه رواج دی کباب ترسکون دی. هلکه دا ولې؟ وی چې دا کباب ترسکون دی او په مړي سخته تیره ده نو خولې ترخه ده نو دا ترسکون کباب وخوره. نو مې خوله د هغه ترخه ده او کباب ته خورې هغه له خوله کې ومنډه که دا رواجونه دي د ګناه. زمونږ په وطن کې خلک الوا پخوي دلته نیم خبر خو چې په تخته اچوي نو خلک الوا پخه کي. هلکه دا څه کوې؟ دا رواجونه مه کوئ. خیرات هر وخت کولی شی مړي الله په نوم او ثواب یې مړي ته بخی خو ښکلې خیرات وکړئ او د ورځو تخصیصات مه کوئ چې دې ورځ باندې به کوم او په دې ټیم به نه کوم او په دې ټیم به نه کې ثواب زیات دی او په دې کې کم دی. نو د خپل ښځو ځان له خپل یو کتابي یو ځل راته چا وی اوس په دې ملک کې دا رواج دی چې ښځې د ملنګ بابا الوا پخوي. مې د ملنګ بابا الوا څه ته وایي؟ وی دا ماشومان په دې کوڅو کې ګرځئ او په دې ماشومانو پیسې راغونډئ په دې کورونو کې چې موږ د ملنګ بابا الوا پخو او سوال کوي پیسې راغونډئ نو په هغې سوجي موجي غوړي والي نو الوا پخه کړي. مې دا خو ښځو ښه قانون جوړ کړی دی الوا ته اړه کېږي نو دا چل جوړ کړي د ملنګ بابا. ملنګ بابا څه ته وایي؟ موږ خو ملنګ بابا نه پېژنو. وی نه هغه چې تورې جامې اچولي او په لارو کوڅو کې ګرځي او خیر غواړي. مې د ده د خدای سپېمې میراتې کې خیر خو ګناه ده سوال کول خو ګناه ده خو مونځ هم نه کوي. ملنګ بابا مونځ نه کوي په لارو کوڅو کې ګرځي او سوال کوي نو د هغه الوا پکې د کم کتاب رانه. دا زمونږ د ښځو خپلې نخرې دي ګورئ. اوس شکر دی د ښځو مدرسې جوړې شي په هغه مدرسو کې دین زده که شریعت یې زده که قرآن یې زده که. نو ما ته وایي د ګوتو راښکو ختم. نو مې د ګوتو راښکو ختم څه ته وایي؟ وایي دا په قرآن ګوته راکاږو او کینو ختم وکړو. دا ستا عقل دی؟ قرآن دې له راغلی چې ته په هغې ګوتې راکاږې. قرآن دې له راغلی چې تلاوت یې وکړه. قرآن دې له راغلی چې په معنی ځان پوه کا. قرآن ښکل کا د قرآن رومال جوړ کا په بچو قرآن زده کا. دې له قرآن راغلی نو دا پکې نشته. اوس دې سړي له پې خدای دا دومره غټه مرتبه ونې ورکړه بس د هغه یو خپل ناپوهتیا وه. ساده سړی و ساده و یو عاشقانه سوچ و د غریب نو خدای پې وله څونه اجر ورکړ. نو چې هسې دې په ګوته راښکه دونه اجر خدای ورکړه نو چې څوک یې تلاوت کوي نو هغه له به خدای څومره اجر ورکوي. د قرآن شریف تلاوت به کوی که خیر نن نه پس کومه خوله چې د خدای په قرآن چلیږي نو د انسان به خدای د هر غم او د مصیبت نه ساتي. او په کم کور کې چې د خدای د قرآن تلاوت کېږي په دې کور به د خدای قهر او غضب نه راځي. موږ زر وایو یاره جي تکلیف دی بیماری ده ټینشن دی پریشانی ده نو زه یم د خدای بندگانو قرآن لولی که نه. حضور پاک فرمایي زه نه وایم
وی چې کم ځای د خدای قرآن لوسته کېدېږي هلته سکینه نازلېږي. نو زمونږ طالبان د سکینې 5 معنی کوي، خو یو معنی دا ده چې د خدای خاص رحمت راځي. نو چې د خدای خاص رحمت کم ځای ته راځي نو هلته د خدای قهر او غضب څه کوي؟ نن نه پس به را سره دا وعده کوئ چې څومره دوستان دلته ناست یې نو ټول که یو سپاری او که نیمی او که ربعی څلورمی سپاری خو ټول به وعده کوئ چې د قرآن شریف تلاوت به کوئ که خیر ټول به انشاءالله داسې نه وروستو ملګري شوق سره مړه غلې مو وې که نه یار شوق سره دغسې نور شوق سره ماشاءالله چې دا بوټي واوري دا کائنات واوري دا به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې ګوی کوي که خیر انشاءالله. او که چاله په ناظره قرآن شریف نه وردي نو قل هو صورت خو ټولو له وردي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې څوک 3 ځله قل هو صورت وایي سوره اخلاص نو الله بدله د قرآن شریف د ختم ثواب ورکړي. او چې څوک 10 کرته وایي نو هغه له به خدای په جنت کې محل جوړ کړي. دا به وایي دیم به یو کار کوئ یو بچی باندې به علم کوئ که خیر انشاءالله. او د یو بچی نه به حافظ جوړوئ عالم او حافظ. دا نن څو کسان حافظان شو هلکه؟ 9 ګوره 9 حافظان شو الحمدلله ټول وایي الحمدلله. نو یو بچی د قرآن حفظ له ورکړئ یو بچی د قرآن علم له ورکړئ. بس مونږ خلک پیسو پسې شوي یو یاره جي دا بچی به سعودي ته ولېږم ډوډۍ به تنخواه بالي دا به انجینیر کم نوکر به کم تنخواه بالي دله به دکان وباسم تنخواه بالي دله به چېته چکچي والم کرۍ به پې کوي پیسې به ګټي. نو که دا مې مولا که حافظ مې که خو دا به د لوږې مړ شي دی به څه خوري؟ الله اکبر کمزور سوچ دی دی او کمزور عقیده دی نه دی به څه خوري؟ ډوډۍ د چا لاس کې راووایه مونږ له خدای ښه ډوډۍ شکر دی راکړه مونږ له الله روزي راکړه مونږ له خدای ښه ډوډۍ راکړه. تاسو څه وخوړل چې وایي د لوږې به مړ شي؟ مونږ د لوږې نه مرو خفه کېږئ ما د ځان خیال ساتئ تاسو د لوږې مړه نه شي. څه خورئ تاسو؟ ځه کچالان نو کچالو له باټرۍ له یوسه او ډاکټر ته وایي دا وګوره چې دې کې څونه طاقت دی او وایي خدای ته وګوره اوس کچالو کې طاقت د کمې راغی. طاقت خو په هغه شي کوي چې په خېټه کې ګنټه 2 تېرې کړي نو دا معده او دا کولمې ته طاقت راکاږي. نو دا مردار خو چې سنګ ورځي په منډه نو زیم په منډه دغې طاقت د کمې راغی. ګوپي هلکه ګوپي ترخ کې مو ګوپي نیولې دي او داسې ټالی کېږي او کور ته وړی ګوپي وړمه ګوپي سبزي ده ټیک ده خو په ګوپي کې څه طاقت دی دی ما ته ووایه ګوپي کې څه دي؟ ما نه یو ځل په مدینه شریفه کې چا تپوس وکړو وایي په اعتکاف کې څه خورو؟ مې ګوپي پکې مه خوره هغه راپسې چالکۍ جوړه کړه په فیسبوک یې ورکړل چې دی وایي چې په اعتکاف کې ګوپي خوړل ګناه ده او حرام دي. صاحبه یو لویه نخره ما ته چا وایي راشه لوی جنجال دی جوړ کړی دی چې کوم شاګردان او دوستان دي هغې وایي دی ټیک ویلی دي او چې څوک مخالف دی هغې وایي دا په کوم کتاب کې دي په فیسبوک یو لوی جنجال جوړ دی. ما کوم ځای ویلی دی چې دا ګناه ده او حرام دی؟ ګوپي خو یو سبزي ده او چې څوک یې د نعمت په شکل خوري او د خدای حمد پې ووایي نو خدای به ثواب ورکړي. خو لیکن فرق خو شته که نه په خوراکونو کې؟ حکیمان درته نه وایي دا خوراک مه خوره دا خو په حدیثو کې م راغلي دي. رسول الله مبارک ته یو ځل حضرت علي صاحب یو باغ ته لاړ او تازه جوړ شوی نو کجورې یې خوړې وې دا مه خوره. نو بعضې وخت یو نعمت وي د سړي او ډاکټر یې پې بند کړي حکیم یې پې بند کړي نو ما وی ما خو نه دي ویلي چې ګوپي کې ګناه ده او حرام دي خو هغه تپوس وکړه نو ما ورته ځکه ګوپي یاد کړه چې ته اعتکاف ته هم کښېنې او د حضور